13 ورځ الخدمت فاونډیشن د بونیر په مختلفو سیلاب ځپلو سیمو کې مختلف وینټر پیکیجز په کوم کې چې فوډ او نان فوډ آیټم شامل وو په بشونی، بټۍ، قادرنګر او جوخیله کې د 500 نه زیاتو خاندانونو کې تقسیم کړي دي. په دغه موقع د الخدمت فاونډیشن بونیر صدر امین الرشید، نائب صدر الخدمت فاونډیشن بونیر حاجی بخت بهادر خان صاحب، کوارډینیټر الخدمت فاونډیشن تحسین الله او الخدمت واش پروګرام کوارډینیټر تاجون صاحب سره د الخدمت او د جماعت اسلامي مختلف ذمہداران هم موجود وو. په دغه موقع د الخدمت فاونډیشن زیرله بونیر صدر امین الرشید په خپلو خبرو کې وویل چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الخدمت فاونډیشن د خلکو په باعزت بحالۍ باندې یقین ساتي. منګه په دې ټایم کې څنګه چې هغه ووي د لومبۍ ورځې نه د ریلیف او د ریهیبلیټیشن او د ریسکیو کوم عمل چې و د هغې نه په هغې کې اوس موږ روان یو. په ریهیبلیټیشن کې کورونو ته را رسېدلي یو. انشاءالله تعالی تاسو ټولو ته دا یقین دخاني درکو او دا موږ هر ځای وایو چې اخري متاثره بنده چې دی چې هغه څو بحال شوی نه دی، د هغه روزګار نه دی بحال شوی، د هغه کور نه دی آباد شوی، هغې ټایم پورې به د الخدمت او د جماعت اسلامي دا کارکنان ستاسو سره شانه به شانه ولاړي. په دې موقع باندې د ریمیډیا د ملګرو په تعاون او په وساطت سره زه د بونیر د هغې خلکو هم شکریه ادا کوم کوم چې د بونیر وو او دلته راغلي خدمتونه یې کړي یا د دې نورې صوبې نه راغلي دي او دلته یې خدمتونه کړي دي. خو ستاسو نه دا یو مطالبه ضرور کوم چې دا کار ګورې په بدل دی. الله تعالی دې نور افتونه او مصیبتونه نه راولي. خو اوس هم زما سره د پنجاب هغه ډونر ملګري رابطه کوي چې د پیر بابا او د بونیر ډېر خودداره خلک دی. نو انشاءالله موږ به د خپله خودداري ثابتو. الله تعالی دې هغه او موږ ټول په خپل حفظ او امان کې ساتي. خو که داسې څه ناخوشګواره پیښه راځي نو د پیر بابا او د بونیر د ولس نه به مې دا درخواست چې د هغوی امداد ته به موږ تیار ولاړ به یو که نه انشاءالله تعالی. حاجی بخت بهادر خان کوم چې د الخدمت فاونډیشن ضلع بونیر نائب صدر دی ویل چې د الخدمت فاونډیشن رضاکار د 15 اگست نه تر نن ورځې پورې په مختلف ریلیف اکټیویټي کې حصہ اخلي. 15 تاریخ چې کوم دا سانحه راغلې د هغه ټول دنیا ته معلومه ده او هغې په هغه کې زموږ ډېر وروڼه شهیدان شوي دي او ډېر مالي او جاني نقصان شوی دی. او الخدمت فاونډیشن جو تاسو ته پته چې هغې ورځې هم په دې میدان کې سرګرم عمل دی. اول ریسکیو او بیا ریلیف اوس دغه ریهیبلیټیشن د بحالۍ پیل شروع دی په مختلفو کم کم کې دا دغه راغلی دا نقصانات شي په هغې کې که هغه قادرنګر دی او که هغه بیشونی ده او که هغه کوټ دی ګوکن او که هغه چغردي دی. زمونږ الخدمت فاونډیشن ټول ټیمان هلته کې لګیا دي او اوس دغه بحالۍ کار شروع دی. د کورونو په کار باندې زمونږ لګیا یو انشاءالله. او څنګه چې تحصیل الله صاحب وي د اخري وخته پورې به موږ ستاسو سره یو تر څو پورې د ټولو خلکو د بحالي مکمل شوي نه وي. په دغه موقع د الخدمت فاونډیشن ضلع بونیر کوارډینیټر تحسین الله د الخدمت د ډونر شکریه ادا کړه او ویل چې محترم ورونو څنګه تاسو ته پته ده چې الخدمت فاونډیشن د اول ورځې نه لګیا دی او د دې سیلابزدګانو سره شانه به شانه ولاړ دي او په هر موقع باندې به انشاءالله تاسو نه رسو کېږي نه، تاسو سره به ولاړ وي. که هغه د 15 تاریخ نه راواخله تر نن ورځې پورې په هغې کې ریلیف دی او په هغې کې اوس ریهیبلیټیشن شروع شوی دی. نو تاسو ته پته ده چې موږ ریهیبلیټیشن کې هم کار کوو. دې خلکو چې کوم ضروریات دي چې هغه د کچن سیټ په شکل کې دي، ترپال په شکل کې دي، چونکې یخني راغله موسم بدل شو او دا شانتې هایجین کټ هم پکې موږ شامل کړی دی. او په بعضې ځینو کې چې کوم دي نو په بعضې موقع باندې موږ د وینټر پیکیج انتظام کړی دی، د فوډ پیکیج انتظام هم کړی دی. نو انشاءالله العزیز موږ به تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو او موږ د خپل ډونر شکریه ادا کوو. زموږ څومره ډونر دي او په دې موقع باندې موږ سره تعاون کوي، موږ د هغې هم شکریه ادا کوو. په دې موقع باندې په دغه موقع د علاقې خلکو د الخدمت فاونډیشن شکریه ادا کړه او د الخدمت فاونډیشن په کارونو یې د اطمینان اظهار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د الخدمت فاونډیشن ډیر زیات شکریه ادا کوو کوم چې تیر په 15 اگست باندې
سیلاب راغلی او د هغې په ضد کې ډېر زیات خلک متاثره شوي او هغه سلسله روانه وه. اوس چونکې یخني شروع شو، الخدمت فاونډیشن د طرف نه موږ ته دا وینټر پیکج میلاو شو. موږ د هغې ډېر زیات مشکور یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جلال خان دی، د کارنګر اوسېدونکی یم او په کوم 15 اګست باندې چې کوم سیلاب راغلی هغې کې الحمدلله الخدمت فاونډیشن والا ښه مرسته کړې ده، ښه تعاون یې کړی دی، ښه منډه تړلی والې ده. نن بیا یو ځل هغو خپل پیکج راوړی دی، په دې کې کچن سیټ دی، هایجین کټس دی او ترپال دی. موږ د هغو ډېره غټه شکریه ادا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جلال الدین دی، زه د بشنوڼۍ اوسېدونکی یم. موږ د الخدمت فاونډیشن ډېر زیات شکریه ادا کوو چې هغو موږ له هایجین سیټ، کچن سیټ او ترپال راوړو. دی ډېر مشکور یو.